أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تو سورة یونس آیت 15 پدی بنیاد ما تلاوت کړی نن چې نن د ډېرو خلقو دا یو طریقه ده چې کله د دین په یو څیز سره اعتراض راځي هغه څیز یا د قرآن نه ثابتي یا د حدیث نه ثابتي نو په ځای د دې چې د هغې علمي یا صحیح جواب وکړي دا یې په دی به ګپ شپ لګول شروع کړي او خلقو ته به دا ښیي چې دا زمونږ دین کې نشته. ډېر خلکو سره دا فکر دی چې غیر مسلم داسې قسمه اعتراضونه کوي او دا چونکې د دې آیت په بنا باندې کوي یا د حدیث په بنا باندې کوي لہذا د دې نه د انکار وکړي شي او دا د وویلی شي چې د قرآن او حدیث دا مطلب نه دی. دا نن د ډېرو خلکو بیماری ده. ځان ته لوی لوی علما وایي علامهګانې لیکن سړی څه ویلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د قرب قیامت یو علامه دا هم ښودلې ده چې اذا وسد الامر الی غیر اهله کارونه به هغه چا ته وسپارلی شي چا کې به د هغې اهلیت نه وي. نن منبر او محراب هغې خلقو په لاس کې دي چې اکثریت د هغې نه واقف نه دي. قرآن و حدیث د هغې خلقو لاس کې دی چې هغه د هغې د حقیقت نه واقف نه دي. دا یو ډېره لویه المیه ده. مخکې نه دا خبره یاد وساتئ چې که یو سړی په قرآن یا په حدیث یا په الله اعتراض کوي نو دی مسلمان وي او که دی غیر مسلم وي. که بالفرض دی مسلمان وي او شک یې پیدا شوي نو پکار دا دی چې د هغه د شک او د شبهې ازاله وکړی شي او په دې پوه کړی شي چې چونکې دا نص بالکل واضح دی او د مسلمان ویلې په دې شي چې دی به هغه څه مني کوم چې قرآن او صحیح حدیث کې شته. نو د مسلمانۍ تقاضی دا ده چې که دی پې نه پوهېږي نو هم دی په هغې باندې ایمان لري او سر تسلیم به هغې ته خم کوي. په دې ځان پوهېول پکار دي. او که یو سړی غیر مسلم وي نو موږ به هغه ته د هغې درست جواب ورکوو. که هغه بیا هم نه پوهېږي نو زمونږ په دې موږ د دې ذمه دار نه یو چې موږ دې په هر چا باندې قرآن او حدیث منع وکړو. دا یو غلط رجحان چلېدلی دی چې پلان کې دا اعتراض کوي لہذا دا حدیث ته بیان نه کړی شي او پلان کې دا وایي لہذا د دې حدیث ته تردید وکړی شي. دا ټول د نادانانو طریقه ده، د علماو طریقه نه ده. خو علما سړی پیدا د کوم ځای نه کېږي. د نوم خلق ډېر وي لیکن صحیح معنو کې علما یقیناً کم دي. د کبریت احمر نه ډېر نایاب دي، پته هم نه لګي. د آیت کریمه چې ما لوستلی دی په دې کې هم داسې یو مطالبه ده چې کله مشرکینو ته د الله آیتونه بالکل واضح ولوستی شي او بالخصوص هغه چې په یې کې د الله د ربوبیت د هغه د الوهیت او د هغه د اسماء او د صفاتو د توحید ذکر وي نو مشرکین وایي ائت بقرآن غیر هذا وبدل. قرآن نه انکار نه کوي، قرآن راوړه خو چې دا پکې نه دا مونږ چې څه وویل د الله الوهیت د هغه ربوبیت او د هغه د اسماء او د صفاتو توحید چې پکې نه وي نو مونږ یې منو.
آیا دا مطالبه قابل تسلیم ده؟ په یو کتاب کې چې د الله د توحید د ربوبیت او توحید د الوهیت او توحید د اسماء او د صفات ذکر نه وي، دا به څنګه کتاب وي؟ قرآن مجید خو راغلی د دې لپاره دی چې دی د الله توحید وښیي خلقو ته، او د الله د توحید درې بنیادی قسمونه دي. یو توحید الربوبیت. توحید الربوبیت مقصد دا ای چې الله رب العزت د کائنات خالق و مالک ده. اگر رازق دی د دنیا په پیدایش کې د دې په چلولو کې د هغه نه څوک ملګری شته نه شریک، نه د هغه نازول شته دی، نه د هغه کار هغه چاته سپارلی دی. لا یشرک فی حکمه احدا، دا توحید الربوبیت. توحید الالوهیت دیته وی چې انسان خپل ټول عبادتونه الله له خاص کړي، کاغه د مال عبادتي، کاغه د بدن عبادتي، کاغه د زړه عبادتي، کاغه د مینې عبادتي او کاغه د نفرت عبادتي. نفرت عبادت دا چې یو سړی بې دینۍ نو د بې دینۍ د وجې هغه سره مینه نه کوي، ځکه چې الله د بې دینه خلقو سره د محبت قائل نه دی. رامدد شیو الله ته وی، سر په سجده باندې د الله مخ کېږدي، نظر نیاز منښت د الله د نوم کوي، دیتا توحید الالوهیت وی. او دریم وی توحید الاسماء والصفات. دا الله چې کوم اسماء دي پای کې مخلوق شریک نه دی. الله سمیع و بصیر دی، هر څه لیدونکی دی، لیکن د انسان سمع و بصر دای پشان نه دی، او نه د خالق سماعت او بصارت د مخلوق پشان دی. دا درې بنیادونه دي. او کله چې د یو کتاب نه مونږ توحید وباسو، د قرآن نه توحید وباسو، نو بیا دې کې پاتې شي. مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دی القرآن کله فی التوحید وجمیل ثنائه واهلهم. د قرآن مجید د آیت نه توحید ثابتېږي، او د دې د آیت نه دا خلق و کمال او جمال ثابتېږي چا چې توحید منلی. توحید خو بنیادی چیز دی. د الله کتاب کې چې توحید نه وي نو بیا به کوم ځای توحید وي؟ مشرکین مطالبه دغه وه. قرآن ځای په ځای په دې رڼا اچولې ده چې اذا ذکر الله وحده او اذا ذکرت فی القرآن وحده. کله چې الله ایک کی آواز په قرآن کې ذکر کوي چې خالق و مالک یو الله دی بل څوک نه دی، نو ته ګورې چې دا منافقین، دا مشرکین، هغه خلق چې د هغې په زړونو کې کینه ده، بغض دی، مرض دی د شرک، یصدون عنک صدودا او اشمئزت قلوبهم، د هغې زړونه تنګ شي، مخونه یې تراو شي او ستا د مجلس نه روان شي. آیا الله د هغې دا مطالبه پوره کړې ده؟ دا علماء ځان له عجیبه ذمہ داري کتلې ده چې چونکې جی دې حدیث پورې خلق خان دي نو دا پرېږدو، خلق خان دي نو څه چلو شو؟ که تا قرآن مجید ویلی نو ته په دې پوهېږي چې حق او باطل دا خو بالکل اظهر من الشمس دی. قرآن بالکل واضح دی، احادیث صحیحہ بالکل واضح دی، کاغی پورے څوک خندنې کوي نا مسلمان نه کافری. د کافرانو علاج دا نه دی چې موږ د هغې دا په قرآن کې یا په حدیث کې ترمیم وکړو. د هغې علاج خو دا دی چې د هغې د خبرې جواب وکړی شي، او یو جواب یې دا دی چې اورو جواب یې مه کوه. یو سړی نه پوهېږي نو دا به څه جواب وکړي؟ یو سړي ته د مانځه فرض نه دي معلوم چې مونځ کې څو فرض دي، کلمه طیبه نه پېژني او ده په حدیث اعتراض دی، دله خو د اخله وال غواړي. ډېر اول ځان پوهې کي، ځان د مسلمان کي، وروسته به ګورو بیا خبرې. دا مطالبه قرآن مجید نه ده پوره کړې، دا الله نه ده پوره کړې. د هغې وجه دا ده چې دا سوال د تعنت دی، دا اعتراض دی محض. دا خبره ولې کو نن
د دې وجه دا ده چې بل ورځ یو جلوس وتلی دا خلقو چې هغې وایي زمونږ جسم دی او زمونږ مرضي ده. د دې لپاره خو یو ښه جواب مولانا مفتی محمود رحمه الله کړی دی. هغه چې کله اسمبلی کوو کومه زمانه کې نو د هغه نه یو ښځې تپوس کړی چې یو سړی 4 ښځې کولی شي نو یو ښځه 4 خاوندان ولې نشي کولی؟ نو هغې ورته یې محترمې تا ته چا ویلي چې ته یو وکړه؟ ته 4 نه 8 خو وکړه. دا خو مونږ هغه چاته وایو چې قرآن مني او حدیث مني نو هغه ته وایو چې د ښځې به یو خاوند دی. ته خو د سره قرآن نه واقف نه یې، ستا په زړه کې د سر نه قرآن موجود نه دی، ته څه دا مطالبې کوې؟ دا ښه جواب دی. دا مطالبه خو د هغه چا ده چې قرآن مجید ویلی دی. په قرآن د هغه عقیده ده او د هغه ایمان دی چې دا د الله کلام دی او دی کې دروغ نشته. لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کې باطل خبره نشته، دا خو د قرآن حکم دی چې انسان نارینه 4 نکاحونه کولی شي. د یو بني آدم چې په دې اعتراض دی نو هغه د اول خپل ایمان وښیي. مونږ هغه چا سره خبره نه کوو چې د هغه په قرآن ایمان نشته. او دې ځل د خفګان خبره دا ده چې هغې یو داسې څیز لیکلی دی چې هغه ډېر جړونکی دی. په یې کې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیغ په نیغه ټارګټ کړی دی اور پہ کہ یو نعرہ ہوا کہ جب میں 5 سال کی تھی وہ 50 سال کا تھا اور مجھے خاموش کرائے گیا. بتا ٹول لی لیکن پوئے ہو نش طرح کہی دے مطلب سر دے مطلب دارے چې د سیدہ عائشہ نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر په ماشوموالي کې کړی شو او زه خاموش کړی شم په دې باندې چې خیر دې 50 کال دی او ته 50 کال وي نکاح ور سره وکړه. بیا زه خاموش کړی شم او اوس هم وي هغه آواز د جومات نه روزي. دا یو صحیح حدیث پورې خندنې کړی د سیدہ عائشہ عمر 8 کاله چې د هغې نکاح شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې د 500 کالو. جاهلان خو کوي دا خبرې خو لاندې چې په هغې ما څه ولوستل او دا یې خلقو د طرف نه مې ولوستل چې هغې ځان ته ډېر لوی لوی موحدین وایي او ډېر علامهګان دي چې دا ټیک ده او دا کمنټس پې ورکوي چې دا روایت چا لیکلی د هغه حافظه خرابه وه. هلکه میلو چې حدیث نه درځي نو ته کمنټ سره ورکوې په دې سوچونو. دا د صحیح بخاری حدیث دی، د سنن ترمذی حدیث دی، د صحیح مسلم حدیث دی. یوازې امام بخاری نه لیکلی. دې خلقو ذهن کې دا تصور اچولی دی چې بس نکاح وشه په 9 کاله کې نو ګندې شپې له هغې له سره جنسي تعلق وساتلی شو. دا خو ستاسو خبرې دي. نکاح ځان له څیز دی او هغه سره جنسي تعلق ساتل ځان له څیز دی. دا دواړه ځان له څیزونه دي. په دې کم عمرې کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولې راوستی شوه؟ د دې لپاره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زیر سایه د هغې تربیت وشي. مقصد یې دغه وجه وه چې صحابه کرامو ته مشکل رالل، ابو بکر صدیق ته به رال، خلفای راشدین ټولو ته چې به رالل نو هغې به د سیدة عایشه نه تپوس کوه ولې هغه لویه شوې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سوري د لاندې. دی فرض کړي دا دي ځان له چې 9 کالو کې واده شو او شپې له هغې سره جنسي تعلق شروع شو. دا ظلم وشو جي چا چې ظلم وشو. ایو پکې لیکلي چې دا خو عجیبه مثال نشته دی، دا خو عربو کې رواج نشته وی تاسو عرب پیژندي. منتهى العرب یا نور د عربو ثقافت او تهذیب باندې لیکلي شوي کتابونه وګوره. هغې خو به داسې کول چې یو ماشوم به لا خېټه کو نو د هغه نکاح به یې د بل ماشوم خېټې والا ماشوم سره وتړه
چې دې زنانه په خېټه کې کم نارینه دی که بالفرض نارینه وي او دې زنانه نو دا اوس نه موږ نکاح کوو. ګڼ شواهد دي دی دا جدا خبره ده چې اسلام پای کې مخالفت کړی دی. د اوڼي ماشوم به داسې چاله ورکړه چې هغه به د 50 شپېتو کالو. سیده ام کلثوم د سیدنا علي لور ده. د څو کالو ده؟ 50 کالو ده. سیدنا عمر د څومره کالو دی؟ امیر المؤمنین دی. او هغه غواړي سیدنا علي نه غواړي ورته یې وړه ده. هغه وی زما مقصد جما نه ده، زه غواړم دا چې زما د نبوت د کور سره یو لینک جوړ شي، تعلق جوړ شي. دا د پښتنو یا د عجمو کې یو معیوب وي، عربو کې دا معیوب نه وه. دا خو نه ده ضروري چې زمونږ او ستاسو ثقافت د عربو په شان دي. دا ځان ته دانشوران وي پاګلان چې جي پلانې په اعتراض کوي په اعتراض کوي. هغه فلانې خو په جهاد هم اعتراض کوي، نو ته به جهاد آیتونه قرآن نه وباسي. هغه فلانې خو د 4 نکاحونو باندې اعتراض کوي چې یو سړی ولې 4 ښځې کوي، دا دې وباسه. داسې نادان علما دي، سړی چېرته عالم وي نو سپک پې ښکاري. دا څه شي عالم دی؟ یو سړی چې هغه د قرآن او حدیث حفاظت نشي کولی، دی د عالم ویلو مستحق نه دی، الټا پورې پچموزې کوي. د پېښور یو دوه دی نایي په کمنټس لیکلی دي چې جی دی راوي دی که نه هشام بن عروه، دا جی مختلطو خپله ګډوډو دی نه پوهېدو. دا حدیث یې په داسې زمانه کې ویلی چې دی نه پوهېدو. دا تا چا ویلی دي؟ د حدیث علم دا نهایت مشکل علم دی. دا زه برملا یم، بار یم، دا آسان علم نه دی. دا گپ لگئی دا خلق چې دی حدیث کې دا چل دا چل. دا راوی هشام بن عروه د باره کې یو کس لیکلی دی، صرف ابن القطان الفاسی، رستنی عالم. هغه وی چې دی مختلط شوی. اختلاط دی ته وی چې د انسان حافظه ګډوډ شي. سوال دا چې یو سړی داغه حافظه نن ګډوډه شوه او دا معلومه چې تر ساره پورې داغه حافظه ټیک وه، نو که دی دا ساره حدیث بیانوي دا به هم غلطي. دا دومره بلکل حمر بوقر دی دوی خره دي خالص. یو سړی د اختلاط شکار شه دی، خو دا مطلب نه چې روایت قابل قبول نه ده. د اختلاط نه مخکې چې کوم احادیث دی قابل قبول دي، اختلاط نه وروسته چې کوم روایتونه یې ناقابل قبول دي. محدثین دومره واړه خلق نه دي، هغوی د هر مختلط راوي د اختلاط تاریخ هم لیکلی او د هغې شاګردان هم لیکلي دي چې د اختلاط نه مخکې دله څوک شاګردان وو او د هغې نه وروسته هم لیکي چې فلانی شاګرد و. دا دې لپاره چې خلقو ته پته ولګي چې کوم روایتونه د اختلاط نه مخکې ناقابل قبول دي او کوم چې اختلاط نه وروسته دي ناقابل قبول دي. دا نه چې بس مختلط دی حدیث یې پرېږده، دا دروغ وایي. دا غریبانان د دې فن د باریکۍ نه واقف نه دي، ګپ لګوي. آیا هشام بن عروه مختلط دی؟ تو دا صرف یو سړي ویلی دی، ابن قطان الفاسی وی. دا زما لاس کې میزان دی، میزان الاعتدال، او د دې 4 جلد کې هغه دې باندې بحث کوي. 301 صفحه. هشام بن عروه احد الاعلام، دا غرونو کې لوی غر دی، علمی غر دی. حجت امام، دلیل دی، امام دی. لیکن فی الکبر تناقص حفظه، لیکن په بوډاوالي کې حافظه لږه کمزوري شو. تاسو حافظه نه کمزوري کېږي؟ یو سړی چې عمر یې ډېرېږي نو حافظه یې کمزوري کېږي که مضبوطېږي؟ تاسو عیب خو نه، دا جرح نه ده. تناقص حفظه ولم یختلط ابدا، د باندې چېرته اختلاط نه راغلی.
هغه دروغ لیکلي غلط شوی دی. ولا عبرة بما قاله ابو الحسن بن القطان من انه وسهيل بن ابي صالح اختلطا وتغيرا. ابن القطان فارسی چې لیکلی دي چې دی مختلط شوی دی نو دی غلط شوی دی. لا عبرة بما قاله د دې څه اعتبار نشته. دا د یو صحیح حدیث خلاف کوي. دا ولې وایي چې خلق اعتراض کوي په دې باندې چې د 500 کالو د بوډا سره د 9 کالو جنې نکاح څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا بس صحیح حدیث سره ثابت. خدا مطلب نه چې نن نکاح کو شپې لبس هم بستری شروع شو. مقصد دا چې دا غي تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې وشي. دا نو مقصد دا کم چې دی یو جنسي شی پیژندل دی. بس د ګنده سړي همیشه 2 کارونه یا خېټه یا بل شي دی په نور څه درېمه خبره باندې نه پوهېږي. ورکون کې سیدنا ابوبکر صدیق دی، کون کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدہ عائشہ ته وایي چې تلا زما نکاح کې نه وی راغلی، جبرائیل ما ته ستا تصویر ښودلی و چې ستا آینده ښځه به دی. دا ټول احادیث رد که بس دا ځان ته لوی لوی خلق وایي. په کار دا دی خلقو ته لګام واچولی شي، واګې ورته واچوي چې د صحیح احادیثو خلاف بکواس نه کوي. د یو عالم په خولې باندې د صحیح بخاري حدیث کنډم کوي، هغه هم غلط شوی دی غریب. نعم الرجل تغیر قلیلا، دا ټیک ده چې حافظه یې لږه کمزورې شوې وه. ولم یبقى حفظه کهو فی حال الشبیبته، او بیا حافظه هغه شانته نه وه څنګه چې په ځوانۍ کې وه. فنسیه بعض محفوظه او وهمه، د بعضې د محفوظ کړي شوي څیزونه هغې کې به دی د وهم شکار کېده. دا ټیک ده. فکان ماذا څه وشو؟ دا خو د هر چا حافظه متغیر کېږي، دا خو د پرېښودو وجه نه ده. اهوا معصوما من النسیان، آیا دی د یېرې نه معصوم دی؟ یېره په چا نه راځي؟ د کم نبي د نوم چې مونږ کلمه ویلې ده په هغه یېره راتله که نه راتله؟ ماسپخین مونځ یې 2 رکعته وکړو، نو آیا مونږ پرېږدو دی چې دا نبي نه دی پاتې شوی؟ قارېدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ودرېد، قبلې طرف ته یې مخ کړ، نهایت قارېدلی او هېڅ پته نه لګېده چې څه وجه ده. رکعتونه یې 2 کړي دي. صحابه کرام ډېر داسې وو چې په منډه منډه لاړل چې ځکه خیري ماسپخین مونځ 4 په ځای 2 رکعته شو، کار اسان شو. څه پکې ودرېدل. تپوس یې وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذوالیدین یو صحابي دی چې یا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسیته، مونځ مختصر شو که نه تاسو نه هېر شوي؟ نو د هغه جواب دا و چې مونځ مختصر شوی هم نه دی او ما نه هېر شوي هم نه دی. هغه پوه شو چې کله مختصر شوی نه دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دویم پهلو راغی چې دنه یېره راغلی. هغه ویل یا رسول الله تاسو 2 رکعته مونځ وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي اصدق ذوالیدین، دی رښتیا وایي؟ هغې وی او چې رښتیا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقي 2 رکعته وکړل، سجده سهو یې وکړه. نو څه خیال دی چې سړی نه یېره وشي ته بیا پرېږدی؟ راوي باندې نسیان راغی، یو هغې چې نسیان پې غالبي، او بل دا چې ته ورته یادی او هغه ستا هغه لقمه نه اخلي، نو داسې راوي متروکې بیا. دلته کې خدای څه خبره نشته دی، معمولي غونده یېره د دن راغلې ده. بیا دې رستو لیکي مثل هذا یقع لمالک ولشعبہ ولوکی ولکبار الثقات. دا څنګه یېره چې د دن راځي داسې یېره خو د امام مالک نه هم راتله، د شعبہ بن حجاج نه هم راتله، د وکی بن الجراح نه هم راتله، ولکبار الثقات او د لویو لویو راویانو نه هم راتله. فدع عنک الخبط وذر خلط الائمه الاسبات بالضعفاء والمخلطین. یو ښه قارېدلی
دا کم خبط کې چې تا اخته شوی او ثقات ائمه چې کم دی د مختلطینو سره ګډوډی د دې نه بار روزخ دی مختلط نه دی. فهشام شیخ الاسلام، هشام بن عروه شیخ الاسلام دی. ولكن احسن الله عزانا فيك يا ابن القطان. ابن القطان ته متوجه شه غلطي هغه کړې ده، هغه یې موږ تا سره څه کولی شو، غوښ کې سره ویولی شو، غلط کار دی کړی. تا سره تعزیت کوو چې تا یو ثقه راوي ته ضعیف ویلی دي، او تعالی تسلی درکوو چې الله یې تعالی تسلی درکړي په دې غلطۍ باندې چې بیا داسې غلطي ونه کړي. دوبار کیف دا راوی د هشام بن عروه یا د روایت دا داسې نه دی چې ګندې سړی دې پرېږدي، داسې عیب نه دی. د دې نه دی معذرت خواهانه رویه نشي خپلولی چې څوک زمونږ حدیث دی، دا خبره داسې نه ده، دا د ایمان مسله ده. څومره چې د انسان ایمان مضبوط وي نو دومره هغه صحیح حدیث باندې ودرېږي. حدیث صحیح دی، دا چې ضعیف ټول نه مخکې مونږ انکار کړی چې دا حدیث موضوع دی، خدا صحیح حدیث دی. لږ تاریخ د دې وښیو تاسو ته چې دا د کله نه دا خبره شروع شوې ده. د دې مخکې کوونکي څوک وو؟ اوس خو ډېر عجیبه عجیبه خلک نومونه که زه واخلم بیا خلک خفه کېږي. لوی لوی خلق ځان ته وایي، لوی لوی خلق هغه دې مصیبت کې گرفتار شوي دي چې د صحیح بخاري دا حدیث او شرمیږي نه بخاري ته بیا بخاري وایي چې دا چې ستاسو بخاري کې راغلی. کم سے کم سړی د یو عالم نوم خلک په احترام واخلي. د قرآن مجید رویه ولې خلق پرېږدي؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. د مشرکینو هم سپکاوی نه کوي. دا ځان ته سنیان وي، اهل سنت والجماعت وي، څه پکې یو حق پرست جماعت کوم دي، دې مصیبت کې گرفتار دي. دا حدیث جی موضوع ہے، دا حدیث د امام بخاری کتاب کې لیکل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی مونگا د امام بخاری کتاب لا اهمیت پدې نه ورکو چې دا امام بخاری لیکل دی، بلکې دې لا اهمیت پدې ورکو چې هغه پدې کې د صحیح احادیثو جمع کولو پوره کوشش کړی. دویم دا چې هغه کوشش علماو تسلیم کړی دی. دا نه چې بخاری لیکل دی، هغه کوشش دا کړی دی چې صحیح حدیث ولیکم، او بیا چې هغه کم کوشش کړی دی نو هغه کوشش د خپل زمانه علماو تسلیم کړی دی. او دیو جنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لیکلی حجت اللہ کے رنبی جل کے وش پیت صفحہ کے چې په صحیحینو کې کم حدیث صحیح سند سره د محدثینو ته رسېدلی دی نو دا متواتر دی دا حدیث، او دا ټول واجب دی په دې علم او عمل. دې غریبانو ته څه شی معلوم نه دی، دین کتاب لیدل دی نه صحیح بخاری پیژني نه امام بخاری رتبه پیژني. په دې وجه نه تسلیمو چې ګنې امام بخاری لیکلی، په دې وجه لیکو چې هغه پوره اهتمام کړی دی 10 کاله مسلسل چې یو داسې کتاب ولیکي چې پای کې ضعیف حدیث را نشي. موضوع خو ځان له خبره، او بیا د هغه دا محنت علماو په هغې سواد کړی چې ټیک ده. زه به تا ته لوی لوی علماو نومونه وښیم چې هغې د هغې په باره کې قصاید ویلي، خپله زمانه کې اشعار یې ویلي دي، تعریفات یې کړي دي، سرټیفیکیټس یې لیکلي چې دا کتاب واقعي داسې دی چې دا الله او د مخلوق په منځ کې یو حجت دی، برهان دی. دا د انکار حدیث فتنه د عمل کې چلیږي، او زما یقین دا ہے چې دا بیدر چا لیکلی دی چې میں 5 سال کی تھی وہ 50 سال کا تھا، زه د هغه په نکاح کې ورکړی شم او بیا خاموش کړی شم. د دې شاته هم د دکې رضی الله عنه لاس دی. دا هغه خلق کی چې هغه د حدیث حجیت نه تسلیموي، او په دې کې څه نام نهاد دانشور هم ورسره دي، څه پکې علما هم دي. دا خبره د ټول نه مخکې مصر کې یو مستشرق کړی وه، هغه مستشرق نه یو صحافي راواغسته، دا د سن 41-42 خبره ده.
دا اخبار نویس دا اخبار نویسانو اعتراض دی کم چې د خلکو نن هغې له شونډې مونډې سرې کړي او خلکو ته یې کوي دا صحافي دا اعتراض کړی هغه درستو مصر کې ابو ریا یو ملحد بی دینه منکر حدیث ته هغه په خپل کتابونو کې دا لیکلی بیا د 54-55 کې دا خبره پاکستان او هندوستان ته راغله دلته کې د ټول نمخ کې دا خبره مرزا محمد علی لاہوری قادیانی خپله کړه د دې پسې پوش ټول غیر مسلم دي قادیانانو دا خبره اوچته کړه هغې زمانه کې بیا دې جواب کړو مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله او زمونږ دې دور کې بلا شي خلق دی یو پکې حدیث ته ظالم حکیم نیاز احمد ورته وایي ته خو اهل حدیث وې کم سے کم تاله سوچ پکار ہو جا سویم یو سړی چې هغه د حدیث نه واقف یو دومره وشرمېږي بیا چې هغه یو صحیح حدیث باندې کراس راکړي په دې وجه چې خلک په دې اعتراض کوي دا خو اعتراض غلط دی رسل نه دا رویه به چرې نه خپلو چې د قرآن او د صحیح حدیث باندې د خلک اعتراض کوي او موږ د بیا پای کې ترمیمات کو چې نه جی دا مطلب نه دا مطلب دی دا مطلب نه دا مطلب دی تاول مسلمان شه بیا به خبرې کوو او مسلمان د پاره دا کافي ده چې دی به د الله او د هغه د رسول خبره مني دې ته اندی تقلید وایي الله او د هغه پر رسول به غیر مشروط اتباع لازمه ده دا شرک نه دی بعض خلقو ته توحید حیزه لګېدله لگی خلق و توحید ہے اور دم بولے اغیوی دا خو شرک فی الطاعت تیجی امام بخاری تا حدیث دیتا رسول دے لگی جواب ما تاستو خو چه امام بخاری وجہ نہ دا امام بخاری دا صحیح حدیث لکلو التزام کردے او محدثین دا آغی زمانے پا دے متفق دی او دا علماء چکل تقریر کی نسوی خلق دا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری خلق مخ کے دا ہوئی او په ذاتی مجلسونو کې دا ګپې لګی دا منافقت ته خالص صحیح بخاری اغا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث صحیح مجموعه ده د دې حتی کول د دې بیزتی کول دا بالکل جایز نه دی دا لار کولاوی د انکار حدیث او د خلکو کوشش هم داري چې صحیح بخاری باندې ردونه ولیکا د دې په حدیث باندې اعتراضات وکا د لپاره چې د حدیث انکار ته لار کولوش لیکن دا الله په فضل شته خلق داسې چې په حدیث هم پوي او په دفاع هم پوي دا خواب به ان شاء الله شرمنده تعبیر کیږي نه خو افسوس پای خلق باندې چې هغه د حق پرسته باوجود د صحیح بخاری حیثیت را ورځي او دا خفقېږي ما خدا اکثر او بیشتر احناف وداري وي دیو د صحیح بخاری حدیث سره خپل اړه میږي چې کله دا مسلک خبره راشي کنه دې بیا صحیح بخاری نه مني دا بیماری شته خلکو کې دغل تکید فقها او د محدثین میاس کې چې کله اختلاف راغی نو بیا د صحیح بخاری حیثیت نه مني او دا د ډېر لوی فساد پیش خیمه را بنیاد نه پکار دی چې مونږ خپل هر یو سړی قرآن او سنت سره وتلو قرآن او حدیث سره وتلو خبره به سمئ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه که سید عائشہ سره کم عمره کې نکاح کو دا غي وجه هغه نه رقم چې خلک وي دا غي وجه ما بار بار ویل داوا چې هغه داغه سوري کې لوي شي تربیت داغه لاسو کې وشي دې لپاره چې هغه د دین د ټول نه لوی عالم شي او دغه وجه صحابه کرام ما اشکل علینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو شی چې اصحاب رسول الله ته بس اشکال راغی بګي نو وجدنا عند عائشہ عنها علما سید عائشہ سره مونږ داغي جواب موندو دې وجه دا چې دا کوم عمره کې نکاح شو ادا صاحب نه غنل کېدو ټول فقه راواله سلور واړه فقه آیا د نابالغ نکاح بالغ سړي سره کېږي که نه کېږي دا فقها ټول خرو شوافع حنابله موالک څومره چې دي فقها ټول د دې قایل دي
دا جدا ده چې خلقو زیاتې شروع زیاتې دا چې یو ماشومه جنۍ به واخلې یو داسې کړشپ سړي له به ورکړي چې د هغه سبا مرګ را رواني او عالمګیره میره تورږي په دې وجه خلقو دې کې قانون سازي وکړه هغه ځان له مسله ده دا ظلم هم کېږي دې علاقو کې کړه داسې خلق هم شته ځوانان موږ لیدلي دي چې ځوانې جنۍ به یو د 120 سال بوډا له وه لور ورکي او د هغې لور په بدل کې ځان له ښځه وکړي زموږ دې کلي کې شوي داسې وه دغه ځان له زیاتي دي لیکن د دې دا مطلب نه دی چې دا ناروا وګڼلی شي دا جایز دي دا بعضې خلق زیاتې کوي د هغې زیاتي د مخنیوي دپاره دا قانون سازي شوی ده خو د دې خو دا مطلب نه دی چې نکاح نه کېږي ولې نه کېږي د دې فتنو نه ځان واقف کړي او هغه خلق چې هغې دا قسمه نارې وي چې میرا جسم او میری مرضی او دا نور صاحبان رالو دي ولا په حدیث کې ترمیم وکړو دا ټول یو شان دی شیطانان دي علماء ولا پګای چې صحیح رهنمایي وکړي په دین غیرت وکړي او دین وښیي چې زمونږ دین دغه دی اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين